و مسلمان پاکستان سرټیفیکیټ چې چا سره وي لسم وال دولسم وال شپاړسم وال ایم اے وال پی ایچ ډي وال بیا یې محکمو چې اعتبار وي نوکري په میلاو کېږي وایي د سره دومره غټ تعلیم والا ډیګری ده دا کاغذ ده د افسر ساین په صلاح ده. نو زه وایم چې که د پاکستان حکومت د عامو افسرانو سند او سرټیفیکیټ معتبر ده اعتبار یې کېږي ویلیو ستا څه طاقت لري حیثیت ستا بیا د گنبد خضرا مکین سید دو عالم صلی الله علیه وسلم سند او سرټیفیکیټ اعتبار ولې نسته ده؟ څه مطلب موږ سره سنیانو سره بریلیانو سره د مصطفی سند موجود ده بخاری کتاب الجنایز چې صحیح سند حدیث موجود ده. حضور چې جمعات نه باره خبر وکي درواغ کېدای سي خو حضور جمعات نه باره نه کوله جمعات چې نه وکړه. حضور چې بغیر د قسم خبره وکي درواغ کېدای سي خو حضور سره د قسمه جمعات چې وکړه چې 14مه صدۍ به راځي خلق به پراته خبرې کوي ارجب غږېږي په مسلمانو به د شرک فتوی لګوي. ما نبي ته له مخ چې پته وه ځکه خپل امت ته سرټیفیکیټ سند له مخ چې نه ورکړه. د ما نبي فرمایي موږ چې حدیث بیانو بیا جن خلک وای دا په بخاری چې بیاستا ولې تا ول د اردو کتاب په بخاری چې استا چې در واقع بیانیا ته اردو کتاب نه پرېږده ټینګ دی نیولای دا امان هر وخت بخاری غواړي. نو حضور میں په جمعات چې په قسم سره وایي بخاری حدیث تا حضور فرمایي ما د رب کائنات په ذات قسمی چې خپل جان نه بادا خپل امت باندې ما د شرک خطره نسته ده د شرک خوف مې نسته ده. کچېرې د حضور امت چې دومره غټ شرک راتلونکی وای چې بر صغیر پاک و هند چې کومو خلکو ته تاسې بر اعلان وایو که دا مشرکان دي که د حضور امت چې دومره په کروڑونو خلکو شرک کوونکی و نو ما محبوب بدا نه ویلا نه بیا په قسم کاو نه بیا جمعات چې ویلا چې زه په امت باندې په شرک نه ډارېږم بلکې ویلا بیا شرک ما ختم کو خو بیا به مې امتي من مشرکان سي. نه ما حضور په قسم سره جمعات چې وایي دنیا محبت خطره مې ستا خو په امت مې د شرک خطره